بعضې خلک د رمضان د میاشتې نه پیله چې لا سپوږمۍ نه وي لیدلې شوې، د روژې اعلان نه وي شوی، نو دا خلک د رمضان د میاشتې نه پیله د رمضان د روژې په نیت سره دی روژې نیسي. آیا دا عمل ثواب واله دی یا ګناه واله دی؟ د دې په باره کې یاد ساتل پکار دي چې صراحتاً په حدیث کې د دې نه منع راغلی ده چې یو انسان لا د رمضان د روژې اعلان د رمضان د میاشتې د روژې لا اعلان نه دی شوی او د دې نه پیله د رمضان د روژې په نیت سره روژه نیسي، نو حدیث کې صراحتاً منع راغلی ده او فرمایلی شوي دي چې لا تتقدموا رمضان بیوم ولا بیومین، چې رمضان په یو ورځ او په دوه ورځو سره دا تاسو مه وړاندې کوئ، داسې مه کوئ چې لا د روژې میاشت هغه نه ده لیدلې شوې او تاسو د رمضان د روژې په نیت سره روژه نیسئ. د دې وجې نه علما کرامو لیکلي دي چې کم خلک هغه د رمضان د روژې نه پیله د رمضان د روژې په نیت سره روژه نیسي دا مکروه دي او علما کرامو دا خبره لیکلې ده چې یو کس هغه دی چې هغه د رمضان المبارک د روژې د اعلان کېدو نه پیله چې د رمضان د میاشتې د روژې لا اعلان نه دی شوی او د دې نه پیله چا یو ورځ پیله روژه ونیوله او یو خلک هغه دي چې هغوی د میاشتې د اعلان نه پس هغوی روژې ونیولې او هغوی 29 روژې ونیولې، یو کم 30 ونیولې او ده پوره 30 ونیولې، نو دا چا چې یو کم 30 روژې ونیولې او میاشت یو کم 30 وه او دی د اعلان مطابق وچلیدل نو دی ته ثواب میلو شولو، او دا چا چې یو ورځ پیله روژه هغه نیولې وه نو دی ګناهګار دی ځکه چې د صراحتاً د حدیث مخالفت کړی دی. نو لہذا د دې وجې نه موږ ته د دې خبرې اهتمام کول پکار دی چې د رمضان میاشتې اعلان نه وي شوی نو هغې نه پیله د رمضان د روژې په نیت سره روژه نه دي نیول.